چې مصري بانډه کې ډېره دردناکه واقع شوې ده چې زنانې تړلې ده، بچي ماشومان یې تړلي دي او هغوی نه پیسې وړي دي. نو د دې به خیر مخنیوی کوو. خو پرېږده یو کور ته وړېدل چې دي نو دا ډېره عظیمه ګناه ده او بیا د هغه د کور بېعزتي غلا رشي وشو. دا څه کوو؟ دا خو ګوره نه څه دا افغانستان دی او نه دا غیره ده چې روزانه به غلاګانې کېږي او موږ به په هغې چپ پاتې کېږو. چې چپ پاتې کېږو نو قسم مې دی په خدای چې بیا به غر کېږو. سبا د ده غلا وشوه، بله ورځ به زما وشي، د بل به وشي، د بل به وشي او دا خبره به بیا ډېره عام شي. نبوت نه بیټرانې لاړې، د جوماتونو نه لاړې او د هر ځای نه غلا کېږي او د دې تپوس نه پولیس والا ته رپورټ ځي. په ماښام کې رکشې والا رونو 3000 روپۍ د غریب په ټول ورځ کې ګټلې نه وې، 3000 روپۍ ته یې واخېستې. د زړې مینې د یون کونسل مرګرو، ځوانانو، پښتنو، غیرتمندو مشرانو، السلام علیکم. ګران ورونو، تاسو ته به معلومه یا به راته نه معلومه، پرون په زړه مینه کې بېګا ډېره افسوسناکه واقعه شوې ده چې زموږ یو ملګری و، د هغه مور بیبي وفات شوې وه، د هغه جنت وفات شوی و، د هغه جنت و. مور د خپو لاندې جنت دی، په هغه څومره درد و څومره غم و او ډېر بېدردۍ سره کسان راغلي دي. ډېر بس خولې له مې اوس راغلي، خو جومات ته ډېر مشران دي، دوی مالوي چې لکه ډېر دغه اکو بکو میلس مه کوو. خو زه دا ډېر په افسوس سره وایم چې څه شو، زمونږ هغه قانون څه شو، زمونږ هغه ادارې څه شو. نو اوس بیا دوی وایي چې ته صرف اعلان وکړه، خلک را خبر کړه. نو زه دا وایم چې کسان غله راغلي دي او د هغه د کور نه چې د هغه څه جمع پونجي وه، څه غریب مزدوري کوله، دوکان یې څه وړوکې غونې د بجلۍ هغې کې ځان له څه پیسې جمع کړې وې، څه د کستونو پیسې وې، څه وې، څه وې، څه ورسره چې امانتونه ایښي وو. هغه د هغه د کور نه الف نه یې پورې چې څه سامان وغوړ، حد دا چې هغه شیمپان او کپړې هېڅ شی ورته نه دي پرېښې. هغه د مور په غم او دې ظالمانو ته دا پیسې وړي دي. نو زه اعلی حکامو ته هم دا وایم او زه د خپلې تاڼې والا ته وایم چې انشاءالله الرحمن سبا به زمونږ په د ستاره جي صاحب د په دیره کې د مازدیګر د مونږ نه پس انشاءالله الرحمن زمونږ د غونډ یونین کولسن جمع وي، دې کې به مونږ سره د مصري بانډې کسان هم راځي. نو مهرباني لحاظه تاسو داسې مهرباني وکړئ چې سبا د مازدیګر مونځ ته تاسو د ستاره جي صاحب دیرې ته ټول په اتفاق سره راشي. دلته به خون جومات کې دوام وکړو، مونځ به مو شي او بیا به هلته ټول په اتفاق راشئ. نو دې دپاره به څه میټینګ کول غواړي، لازمي ده، د دې نه بغیر نه کېږي. دا ګوره ډېره دا د اخلاقو نه هم پرېوتې خبره ده او ډېره غلط کار شوی دی چې د یو سړي مور مړې او ته د هغه په کور ورځې ډاکه غورځې او د هغه نه سامان وړې. نو زما ټول یونین کونسل ته دا اپیل دی، دا خواست ورته کوم او عاجزانه درخواست کوم چې ټول څومره مشران دي د میرې نه چې راوالي د هغه درې مینې د زړې مینې د حدودو نه تر سیند غاړې پورې چې څومره ملګري دي، ټولو له زه دا خواست کوم چې دوی سبا مازدیګر انشاءالله الرحمن ښه په اتفاق سره راشي او دلته دا میټینګ کوو او بیا به مخکې د خلکو ته به وایو دې ادارو ته چې به یې د دې څه مخنیوي وکړئ، د غله رونیسئ او که دا نه رانیسئ نو بیا به مونږ بس مونږ ته خو بیا اجازت دی، جمهوري حکومت دی، بیا که مونږ هر څه کوو نو هغې به تاسو زمونږ بیا مخنیوي نه کوو، یا به زمونږ کار دی انشاءالله الرحمن. او دا زمونږ د ټولو مشرانو د ټولو زړې مینې دا اتفاقا خبره ده چې وروره دا به مونږ انشاءالله الرحمن دا خبره به مونږ سر ته رسوو. دا یو ورځ نه شوه، د چا د کور نه شیشې دي، د چا نه بله نو دا خو څوک د بل ځای نه راځي، د دې علاقې خلک دی، نو د دې مخنیوي به لازم. واقعیات خو ډېر شوي دي لیکن دا ډېر افسوسناکه واقعه ده چې د یو سړي مور مړی او هغوی په جنازه وي او دی بیا راځي او د هغه د کور غلا خو پرېږده یو کور ته وړېدل چې دي نو دا ډېره عظیمه ګناه ده او بیا د هغه د کور بېعزتي غلا رشي وشو. اوس د دې باره کې موږ دا میټنګ کوو د دې لپاره چې سبا به راځي چې دا زموږ یو پیره نه شوه لیکن د لږ لږ غلا د ختمي نبوت نه بیټرانې لاړې، د جوماتونو نه لاړې او د هر ځای نه غلا کېږي او د دې تپوس نه پولیس والا ته رپورټ ځي. ای ته موږ رپورټونه ورکړي دي، زموږ د کلي د جوماتونو نه خلک ورته تللی دی لیکن تر ننه پورې هغه یو ډول که دا د حکومت او د دې پولیس والا د خپل د یو افسر غلا شوی نو تاسو به کتلی وي چې دا څنګه حال کېدو. لیکن د دې باره کې د موږ نه تپوس شو او موږ رپورټونه هم ورکړي دي او دا څه داسې خبره نه ده، دا زموږ دا کلی دونه غټ کلی نه دی چې په دې کې دغه دی دا غله چې دي دا د ټولو خپ معلوم دی د پولیس والا ته، د دوی نه دا پټ نه دي لیکن دا ښکاره خلک دي، مهرباني دې وکړي شي او د دې یو دغه وشي ګنې دا به داسې خبره وشي چې دلته کې خو به بیا عام دروازې او شپه نه ګوري او دا چا کورونو ته به ځي. نو دې باره کې مهرباني پکار ده. موږ انشاءالله تعالی دې لپاره میټنګ دی او زموږ پولیس والا ته هم دا دغه چې دا میسج وړي نو دې موږ ته د میټنګ ته ځان نه ورسوي شي چو صاحب او دې موږ سره کیني او په دې خبرو کې موږ ته د غله پکار دي. اصل خبره دا موږ ته به د غله دی راکوي، دا ردی کار دی ځکه دا دی په دې تنخواه دا زموږ نه دا ټکسونه ځي او دې ادارو ته ځي نو دا خو زمونږ د دې پاره موږ ورکو که نه نو چې دوی زمونږ تپوس نه کوي او دوی زمونږ د تاڼه کې دوی نو څه لپاره دي چې غلاګانو کېږي او د غلا دغه نه کوي.
دوی د شپې په کار دي چې د دې باندې دوی ګرځېدل کړي او دوی ته هر یو شی معلوم دی دا نه چې نه دی معلوم نو مهرباني وکړئ ان شاء الله تعالی دې لپاره ټول ملګري چې څومره مشران دي که کشران دي او کمزولي دي ټول به دې ته ان شاء الله تعالی سبا د مازدیګر 17 جې په دیره کې د دې لپاره ان شاء الله تعالی میټینګ دي او ټول په اتفاق سره راشو ان شاء الله تعالی او د دې به یو حل وباسو دا یو پیرا نه را او که د دې حل نه وباسو نو دا به دغه شان حادثې به کېږي او زه به وایم چې دې به تپوس کو دی وي هغه به تپوس کی نو د دې دا زموږ د ټول په شریکه باندې دا یو غم دی او د دې لپاره ان شاء الله تعالی ټول تک دغه کوو صحیح ان شاء الله